أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة بني إسرائيل شروع واقعہ د معراج ذکر کېدا تقریبا اتو درسونو کې واقعي معراج ذکر شي وا بیا په دغه واقعه باندې څه اعتراضات ول د منکرینو د ملحدینو او د مستشرقینو دا هغې څه ذکر شوی مختصرا یو خبرې هغه خلک چې هغه د احادیثو نه منکر دي حدیث نه مني نو داغوی یو سو جوابات ول اول خدا خبر وا چې الک الله جل شانه د خپل قدرت په وجه باندې انبیاء علیهم الصلات نبی علیہ الصلات والسلام بر اسمانونو ته بوتلو او ال د ملاقات هر څه وکړل بیا باغی باندې موږ یو خبره ذکر کړې وا مختصرا هغه جواب منغوایو چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې آیا په دې قبر کې عذاب شته دا غیر تفصیلی جواب په تیر شي درس کې شوی وای چې کله یو انسان په قبر کې خو د شاده تکلیف ملاويږي وای د आवाज د بر اسمانونو پورې زی کماوتا په قبر لپاسه وګدو موتانینو خو چې موت د حبیب جناب کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ذکر کړی دی نو بالکل دا حق او سچ خبره ده ځکه زما ستا عقل دا کمزور دی زمون هغه عقلونه هغه کم دي چې کله د انسان عقل وهم ګمان ختم شي د الله جل شانه د هغه وحی ابتدا وشي د هغې نه د الله جل شانه هغه وحی چې د بره طرف نه راځي دویم جواب دلته هغه چې دا مشرکان او دوی لکه یو باغی کې دا دی سړی په دنیا کې وګوري یو تیز سیز رفتار کوي یا الوزي یا منډه وهي یو سړی دا وایي چې هلکه د دې نه بل څه تیز رفتار نشته نو دا خبره غلطه ده او په دې کې د علماو په اصطلاح کې دې ته عرض وایي لکه د سلیمان علیه السلام هغه وزیرو عاصب بن برخیه سلیمان علیه السلام وی لکه د بلقیس تخت په ما ته څوک راوړي یو وزیر پاسید هغه ورته وی چې ته پاسې د خپل ځای نه دا تخت په ما حاضر کړی واقع به انشاءالله سورې نبل شلمه سپاره کې راشي 19 کې بیا هغه وی نه بل پاسې د هغه وی ته چې سترګې بندې او ګلاوې سترګو لرف ورکې بس ما به تخت حاضر کړی سلیمان علیہ السلام یې صحیح الان کې تخت چې دا د یمن په اخرنۍ کناره او سلیمان علیہ السلام دلته د شام په اخرنۍ کناره باندې او په دې کې د میاشتو سفرو چې د سفر کې یو خداغي د پاره دغه مثال شو چې الله یو سیز چې هغه پر دسترګې پرب کې تخت راوړي نو د الله قدرت خو قدرت دی چې خپل حبیب هغه د شپې په حصہ کې خېجی او بیا راګوزی دا یو مثال دویم چې کله الله هوا ته حکم وکي او دا د بره نه شروع شي د سترګې پرب کې دنیا ټوله هغه څه شي هغه وګرځي یا درېما چې کله په دې اسمان کې برېښنا وشي او د ځمکې او د اسمان فاصله د 500 کالو ده نو آیا دا برېښنا چې ځي نو بس خو الله چې خپل حبیب بوتلو نو هغه قدرت وکنو دریم چې
زمنګ ستاسو د سوچ مطابق په 100 کیلومتر لري زمنګ د ګریډي هغه چې معمولی او سکند کې چې بٹن راړې جو بس پټول ځای کې هغه بجلی سکی یا خوريږي نو د دغه سره بسکه او دا خدای الله قدرت چې هغه خپل حبیب بوتلو. بل مثال وس د نن زمانه دور موبایل لاول په سکندونو کې د امریکای ته ځي او سعودي ته ځي بل ځای ته ځي نو خدای الله قدرت او چې انسان یو سیس جوړ کې هغه دومره کولای شي الله قدرت الله ته سګران دي چې خپل حبیب د شپې په سایسه کې بوزي او واپس راولي. زکه الله جل شانه سبحان الذي پاک دې د هر قسم عیب نه د عجزینا د نقصان نه. نو یو سړی د الله پاک د قدرت نه منکر هغه عجیب خبره ده بس جدا خبره ده. خدای الله قدرت دې چې خپل حبیبي د شپې په سایسه کې بوتلو او بیا یې راوستو. مثلا پدې د ځمکې او د اسمان په دې نظام کې علماء یو چې پدې کې یو ستاره ده چې هغه په سکند کې 8,80,000 کیلومتر سفر کې په یو سکند کې نو د الله قدرت ته هغه د سګران دي. یا چې کله د انور راخکاره کېږي چې څنګه بر انور سره وږي بس د دنیا کې خوره شوي او بیا د انور او د ځمکې فاصله څومره ده نو د هغې علماو یو فاصله ذکر کړې ده 29.97 کروڑ 25 لاکھ کیلومتر دومره فاصله د ځمکې او د انور چې کله هغه معمولي ښکاره شي بس ځمکې ته ټول رڼا شوي نو دغه ضرب ته څه ګران دي چې خپل حبیبي بوتلو. نو دا خو د یو اعتراض باندې دا 2-3 مثالونه شول. دویم اعتراض چې دا ساینسدانان هغه وایي چې د یو ځای پورې د ځمکې فضا ده چې کله دغه د ځمکې فضا دا ختم شي بیا یو حصه ده چې هغې د زمهریر ویلی کېږي هغه ځای ډېر زیات یخ دی چې سړی پکې ایسارېږي دی جام کېږي چې کله دغه طبقه ختمه شوی بیا بسې ناریه طبقه شروع کېږي. نو موږ وایو چې د الله حبیب بوتلو او بیا یې راوستو نو بس دا د الله قدرتو او د الله د قدرت د تاسو انکار کوئ. هغوی ته یو جواب دا دی چې ته وګوره دا فرشتې راځي که نه راځي د اسمان نه او بیا دغې ته وګوره چې الله جل شانه بدر ته کومې فرشتې رالیږلې وې یا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په جنازه کې علما ذکر کوي چې 70,000 فرشتې وې. آیا نو دا فرشتې په کوم طرف راغلي؟ نو ستا دا جواب دا سره دا باطل دی. یا درېیمه خبره دا ده اوس یا یو ځای ډېر یخ دی یا یو ځای ډېر ګرم دی خو چې کله هلته سړی ایسارېږي نه په هغه باندې دغه ایسارېدل اثر نه کوي. اوس اور دی خو سړی د لاس داسې پر یو اور کې د لاس سړی داسې کوي او داسې کوي نو دا اور خو سېزل نه کوي. یا یخې اوبه دي خو د لاس هغه بهیږي ته د لاس داسې وړي او راوړي نو دا خو یخول نه کوي چې څو پورې تا نیولی نه او دا اوبه پې توی شوي نه او چې په کم براق باندې نبی علیه السلام تلو وایي چې د کم ځای پورې د هغه نظر و هلته د هغه یو قدم و. دا خو دویم اعتراض. دریم اعتراض چې قدیم فلسفې والا منطق والا هغه وایي چې د اسمان دا نه کولاویږي نه ماتیږي او نه شلیږي. نو موږ ورته جواب کوو چې ستاسو دا خبره یو ډکوسله ده هسې یو مفروضه ده ځکه روزانه دا فرشتې راځي کله چې د الله حبیب تلو دروازې ورته د اسمان یو کولاوېده تپوس پکې څوک د سر راغی نو څنګه دا نه کولاویږي
یا روزانه پرشتي راځي، یا قرآن کې الله وایي د قیامت د مخکې دا اسمان څه شي بالکل ختم بشي. نو هغوی ته هم دغه جواب دی. جدید فلسفې والا ساینسدانان، الله دې مولانا بجلیګر سے وبخي، هغه به یو خبره کوله، هغه به کله یونیورسټۍ ته لاړ که نه وي دا ساینس ماسټر دی، هغه وی زمونږ په پاکستان کې خو چې څومره روډونه او څومره دغه دي د دوی ټول هر سره بار نقشې دي، زمونږ هغه صرف پنډ راوباسي او په جیب کې ږدي، نور د هغه څه نقشه ده، خو بس لاره په لاره هغه نه پوهېږي، په روډ هغه نه پوهېږي، څلور پیره کراس کېږي او څلور پیرې روغېږي، او چې کم روډ دی او کومه نقشه ده چې هغه د بار نه راغله لکه د چا منصوبه د پلانکي ملک، د چا منصوبه د پلانکي ملک، وایي زمونږ دا خواسې خدای بخلي، بس د دوی نه انجینري شته خواسې بس په نوم باندې هغه تک دی وي. نو دوی وایي هلکه بره چې جدید فلسفې والا دي، وایي هلکه بره اسمان نشته، الله په قرآن کې وایي تاسو دې اسمان ته نه ګورئ. نو دوی وایي دا نیلګویي ده، وایي دا چې سړی بره ګوري سړی ته شینوالی ښکاري. الله قرآن کې صراحتاً ذکر کوي تاسو افلا ینظرون تاسو اسمان ته نه ګورئ، او دا وایي دا نیلګویي ده. دا د دوی یو قسم اعتراض دی. نو بهرحال دا یو څو اعتراضات ول په واقع په معراج باندې، الان کې د معراج غیرو خلکو تصدیق کړی دی چې او دا واقعه په صحیح طریقه باندې شوې ده. کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په اتم هجری کې خط ولېږو هرقل ته، د روم بادشاه ته، دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه له ورکو، چې کله هغه خط واغستو وایي کتو وی هلکه دا خط چې دی دا د یو هوښیار سړي دی وي، او هغه خط یې د ځان سره سنبال کو، په علاقه کې اعلان وکړو بادشاه وي د دغه کلي څوک شته وي ما یې راولئ. په دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه لا مسلمان شوی و، هغه د قافلې مشر و، د ابو سفیان خوا دی راغی هرقل بادشاه خواله، او دا واقعه امام بخاری رحمه الله په خپل جلد کې په اولنۍ سبب باندې ذکر کړې ده، کتاب التفسیر کې ذکر کړې ده، په کتاب المغازی دویم جلد کې ذکر کړې ده، چې کله دی راغی د ده نه څوارلس تپوسونه کړي هرقل د نبي علیه السلام باره کې. خو دې ابو سفیان وی چې زه نبي علیه السلام په باره کې داسې قسمه الفاظ ویم چې د ده دا درنوالی دا د باچا ته سپک شي، داسې قسمه خبره وکړمه. اولا کې شاته د ده نه قافله کېنولې وه، وی چې دې څه خبره کوي تاسو به د او جواب راکوئ چې او دې دا خبره صحیح کوي، وی دروغ خو ویلی نه شم، باچا ته به دروغ جل ښکاره شم. بهرحال تپوسونه وشول، ده پکې یو ذهن دی خبر راله، وی باچا وی تا ته پته ده وی دی یو خبره کوي، وی څه خبره کوي، وی دی وایي چې زه معراج ته تللی وم د شپې په حصه کې او بیا راغلم، او دې باچا وی څه دې وی داسې خبره ده، وی د ده سر ته یو امام ولاړو او هغه د ایلیا او په دغه د عیسائی و. باچا ته وی چې دې دا کوم واقعه وایي د دې زه تصدیق کوم. هغه وی څنګه؟ وی چې کله دا واقعه کېده د هغې تفصیلي ذکر شروع کو باچا ته، او د قافله هم ناسته ده، لکه بارمل د چې سره لاړ شي د دې جوماتونو مشران یې صدر یې هغه غټ بیا د جمعې مونځ یو کوي او دغه شانتې، دلته خو نشته بارمل ګوري کوم خلک تللي هغو ته دې پته وي، خو وخت کم دی هغه واقعه پکې بیا ختمېږي. نو ده وی زه د دغې مسجد اقصا انچارج وم، وی چې ټولې دروازې هر څه بندې هر څه ما بندولې، بس وی چې کله اخرنۍ دروازه یې بندوله وی دا دروازه نه بندېده، ما ډېر زورونه وکړل، اخر دا چې دروازه په دغه شپه نه بندېده، وی خلک مې راغوښتل، خلکو هم زورونه وکړه خو دغه دروازه نه بندېده، وی ترکاڼ مې راوست، ترکاڼو مغه خپله تخذ او رمبې او دغه سولي مولي راغستې و، خو هغه وی داسې کار دی چې دا چت ښکته شوی وی سهار به ورسره ګورو شپه ده. هغه وی صحیح ده، ځکه چې انبیا راغلي و د انبیاو سره فرشتې په سیکورټي ګارډ کې راغلي و، دروازه به د فرشتو نه څنګه ده بنده کړې وه، خلکو به څنګه بنده کړې وه. ته وی چې سهار راغلمه دروازه یې بندوله، دروازه ښه په قلاره دنده تله او بار تله او بندېده و. وی زه ما یې چې داسې چل دی، وی چې بار راووتمه بار یو کاڼی پروت و، واقع مې په ابتدا کې هم ذکر کړې وه ده
چې نبی علیه السلام کله مسجد اقصی ته راورسېد د خپله سورلۍ بار یو ګټو چې انبیا به راتلل د خپله سورلۍ به یې دغه ګټې ته تړله نو په دغه وخت کې دا سوری بند شوی نو جبریل امین د ګوتې په شان بس ګوته پې کېښودله ډریل په شان پکې سوری وشو او یا ورته نبي علیه السلام یا ورته جبریل امین دغه خپل براق وتړو بیا دنده لاړ چې دا ګټې مو وکته دا ګټه سوری وه ما وی او بیا مې چې ګټې خوا ته وکتل نو د اس یا د خچر د خپو چاپې ول ما وی چې هلکه بېګا خو سجل شوی دی وی لاړم خپل کتابونه مې راواغستل د هغې مطالعه مې شروع کړه وی دې حد ته ورسېدم چې او د آخري زمانې پیغمبر به راځي او داسې یو واقعه به راځي زه ورسېدم په دغه خبره چې او بېګا دا واقعه راغله وی بادشاه سلامت وی د دې خو زم دا وکم چې او دا واقعه راغله نو ابو سفیان داسې پاتې شو چې زه بیا خبره وښویده ما خو چې زه به داسې یو خبره ذهن جوړ کړم چې د ده به ذهن کې به د نبي علیه السلام کمی راشي خو چې کله هغه دا واقعه ذکر کړه بس هغه حیران پاتې شو او غلی پاتې شو بهر حال زندقان او ملحدین خلق دا بېدینه خلق واقع د معراج نه څه کوي انکار کوي وایي معراج د واقع نه رشي نو الله جل شانه قدرت دی په سیکنډ نه بس موږ او تاسو وکتل چې په 36 سیکنډ کې 3.5 لکه خلک د ځمکې لاندې کړه که نه دا چا کړه دا الله کړه نو د الله په قدرت ته څه ګران دي الله چې وغواړي په سیکنډونو نه بلکل په رب کې د سترګو د رب دم سیوا بس شي ته وایي شه بس هغه څه شي هغه ختم شي نو دا څوک کوي دا الله کوي بس نو موږ به واقع د معراج دغه ذکر کوله ابتدا کې هم موږ د هغې تفصیل ذکر کړو چې سوره تقریبا په واقع د معراج باندې اته درسونه وشول تفصیلا پې وشول د هرې کوم واقع چې راغل هغه ذکر شوه او سوره اسراء دا 4 حصې وه د مضمون په اعتبار سره اول نواله د 58 آیته پورې په دې کې دغه خبره ذکر کوي به چې د توحید نه د خلکو انکار کړو نو رد به کوي په شرک باندې او په دین بدلولو باندې چې چا قانون د الله بدل کړلی الله بیا عذاب راولي دویم حصه کې به دا 72 پورې په هغې کې د آیات او د شاعر الله پورې چې چا ټوکې کړلی الله پې عذاب را لېږلی لکه په سمودیانو باندې او دغه شانتي په مکې واله چې هغه خلکو د معجزې د پیغمبر نه انکار وکړو او په هغه ونه ملعونه پورې ټوکې وکړې زقوم پورې تفصیل به مخکې بیا راځي ابو جهل وی کېناست وی کجورې راوړې وی راځي چې زقوم وخورو که نه نو په دغه ملعونه الله پاک آیاتونه نازل کړل او ابو جهل راغی کجورې راوړې وی راځي چې زقوم وخورو که نه د جهنم کې ونه د هغې نوم دی بس نو الله دوی له عذاب ورکو دریم چې د علاقې نه اهل حق دا وباسي لکه نبی علیه الصلاة والسلام یې ویستلی الله وی ته مخه به کېږه بس دوی له به زه عذاب ورکوم په بدر کې څه مردار کړل او څه شول قیدیان شول او بیا د 101 آیات نه والا تر آخره پورې په دې کې به ذکر کوي چې څوک د رسولانو استهزا کوي او په هغو پورې ټوغې الله به ول عذاب ورکوي لکه بیا په تفصیل لاړي واقع د موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام د فرعون وی تا جادوگر ما ته ښکاري هغه جواب ورته موسی علیه السلام وکړي ته ملعوني الله دې سي عمل توفیق لك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب زر